نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا الله تعالی د یاد مجلسونه چې کوم ځای کې دا الله تعالی تذکرہ کیږي دا الله تعالی نوم غستل کیږي دا الله تعالی د صفات تذکرہ کیږي دا الله د کتاب تذکرہ کیږي آغا زایونه آغا مجلسونه دا غیر ازان لسا حاصل کی دا حاصل اولو مطلب دا دی چا خبرو تا په توجه باندې غوږ کیدی او د دین د مجلس د قران کریم د مجلس د حدیثو د مجلس دا غي دوا غټي فائدې دي لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا یو فائدہ دا ده چې کسړې په کوم ګناه کې مبتلا وي او بیان کې راغي تذکرہ وشي سړې او غفلت کې گرفتار وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف عمل کې گرفتار وي دا الله تعالی د حکم نه خلاف روان وي دا الله رب العزت حکم سر ته نه رسي هغه کې سستیا کې گرفتار وي نو د سره فورن سوچ پیدا شي او د غفلت پریږدي او يحدث لهم ذکرا یا د سره سوچ او احساس او فکر پیدا شي ځان سره فکر وکي چې دا کیږي سو حقیقت څه دی او دا کومه سو دا زسو کومه او دا کیږي سو او احساس ور سره پیدا شي او يحدث لهم ذکرا د قران کریم د اوریدو دا دواس فائدې دی او په دې دوو فکرونو اوریدل پکار دي دا دوه فکرونه نوي نفس مجلس ته د حاضرې ثواب شو نفس مجلس کې چې ناس وي نو داغه حاضرې ثواب شو او چې د مجلس کومه فائدہ وا نو د هغه فائدې نه دی جولای خالی اوړه دینه جولای ډکول پکار دی دا قران کریم هغه تعلیم نه چې الله تعالی د دنیا د سماولو د انسان ته د انسانیت خودلو د دې لپاره الله تعالی را لګل دی د قران کریم د نزول په وخت کې د قران کریم د نازلېدلو په وخت کې انسانان وو خو انسانیت پکې نه و د شکل انسانانو خو پاغی کې انسانیت نه و دا نو چې ګینی د دنیا په لحاظ هغه خلق رستو او هغه کې شعور نو د دنیا په باره کې د هغه باره کې قران کریم وایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هغه په ظاهری دنیا پویدل قران کریم دا غي بارکی وای وکانو مستبصرین اغه د دنیا بارکی او خيارو د دنیا په هنر باندې او په کمالاتو باغی باندې اغه پویدل د دنیا چلونه ولا ورتلل د دنیا په بارکی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه لږ غونډه کې مخکې د عیسی علیہ السلام نه وروسته د دنیا د ترقۍ باره کې ذکر کړي چې د لاسو د صنعت او د حرفت په لحاظ باندې هندوستان په دنیا کې 1 نمبر وو د ساينس په لحاظ باندې یونان په دنیا کې 1 نمبر وو دا غي تعلیم چې وو منګ او تاسو چې نن هندسي وایو او د عیسی علیہ السلام نمخ کې تر 10 پوری دا هندسي وی خدا نور نه وی دا یونان دقه دور کې ایجاد کړی دي د 10 نارستو د 10 نارستو دا هندسي هغه ایجاد کړی دي په دنیاوی باره کې او د ساينس په باره کې یونان ډیر اوچتو د خلکو د حکومت په باره کې او د اساسن اخلاق باندې د خلکو زړونو اغستلو باره کې د دنیا نیم سپر پاور قیصرو هغه په اخلاق په لحاظ د نرمۍ په لحاظ هغه ډیر مخکې تلیو کسرا د فوجونو په لحاظ او د قوت او د طاقت په لحاظ د دنیا پل سپر پاور حسابې دو د جرګو په لحاظ عرب په 1 نمبر باندې وو چې عربو به یو جرګه کوله داغي جرګي د پاسه چا جرګه نشو کوله د جرګي باره کې خوخيارانو او ډیر کمال ته رسیدلیو او پاغی کې انسان نو کله کله خلک وای مړه پلان کې څه سړی دی سړی توپ پکې نشته ور سړی یو څه پکې نه سړی توپ پکې نه عبدالرحمن بابا کله کله ویلی دی کنه و انسانیت څخه دولت نه دی عبدالرحمن او بوت کو جوړ شي د سروزرو انسان د دې دغه مطلب دی چې دا انسان ځان نشي دا انسانیت ځان نشي ځنی داسې وی چې شکل او شباهت هغه د چاوي د انسان وی خو د پنجابیانو خبره ویچو خري دنه چې کندونو غسوي خرویا دا چې کله دي چا سره معاملات راشي نو پته ودی ولګي امام رازي رحم الله تعالی د سورته انعام امامون امثالکم د آیات د لاندې ذکر کړي وی په انسانانو کې دا سشتا چې هغه د طاووس د نسل لري وی ځنه طاووسان دي وی ټول راز د ځان نه چاپیره ګرځي فیشن والي ټول راز د ځان نه چاپیره ګرځي ځنه په انسانانو کې دي وی هغه خنزیر صفات والي یرسناک دی وی ځنه په انسانانو کې د خنزیر صفات والي وی د خنزیر یو صفات دام دی د خنزیر یو صفات وی دام دی چې دیوا خپل سیز وتکیدا نو نی خوري خټول راز په ګندګو کې خلوي ودا سه په انسانانو کې اومي ټول خبره ورته خپل یو کاغه باندې یادې او که یوې خبره کې د خله غلطه شو نه یک دی او ته انجمنو مخ کې نو ما باندې د خپلې ملي ذکر راځي چې د شیخ صاحب ناشته زمانه د غلطیږي زکه ولګه بس تاسو ما باندې درود شریف چوپ کوي او زبم سو کومه دا مساله لګلګ مونږ ته لګه څنګه ګرانه ده خو زبا سټا کپا کبا کو زموږ مجبوری ده صداقت او استاجی را سره داسې کار کړی دی خاجي
نو هغه انجمن کې ملګرو ډېر ښکلي نو موږ ته آدابو کې ووایي چې که تاسو ولته بیان کې دا وویل وي داسې علاقې ته ځئ ګوره خیال کوئ وی داسې علاقې ته ځئ که هغې علاقه کې دا وویل چې الله څه نشي کولی نو مجرم نه وي خو که دا دې وویل چې شیخ بابا څه نشي کولی نو غر کې وی داسې علاقې ته روان یې نو خپلو خلو احتیاط کوئ طلبای زمونږ ملګري بیان کوئ په علم غیب موضوع یې وه نو پکې لږ غونته کې ګرم شو هلکانې که نه نو تود شو پکې نو هغه به هغه بیان کې ووي په بیان کې وی چې ولی هغه وفات شو ستا په لاس کې سا وخوتو او تا چې کمدنو د هغه نه کپړې لرې کړې غسل دې ولا ورکو او تا چې کمدنو ورته کفن واچو جنازه دې پې وکړه او تا په قبر کې خښ کو نو پس د هغې نه هغه څنګه په پټو پوهېږي لکه خبره خو ډېره ښکلې وه اوس په هغې کې یو کاکا ناستو د شین پټکي والا و نو هغه چې کمدنو ټول انجمن کې هیڅ ځای د اعتراض نو ملګرو ښکلي ښکلي بیانونه کړي خو حقه یوه خبره هغوی وي تاسو واورېدل وی چې کپړې ته لرې کوي تاسو ته موږ نه وي چې د اولیاو نه پرتوګ وباسي هېڅ دی ورته که نه اوس دکه ټکې هغه راټینګ کړه او د خلکو دومره خلک متاثره و د هغه علاقې وی چې یاره طالبانو دوره ښکلي ښکلي مسلې وکړي دا خو موږ ته چا کړي نو خلک ډېر متاثره و وی چې خلکو به ووایي چې هغه طالبان چې راغلي وو او ښکلې ښکلې مسلې چې کول وي ده به ورته وایي چې ما درته ویلي نه و ما درته ویلي دکه خبره به ورته رامخې ته کړه نو دا صفتونه وي نو هغه بیا امام رازي رحمه الله تعالی داسې ډېر ذکر کړي دي وی چې د چا دا صفت د چا دا وي هسې شکل وي د انساني خو فاسمع یا اخي فإنك تصحب البهائم ویرورې لږ واوره وی ستا ژوند د زناورو سره دی دا چې د ژوند راشي نو پته لګي د دې باندې مشه چې مخکې سیټ کې ناستي مخکې سیټ کې خو خلک سپیم کېنئ دې ته مه ګوره چې ته وایې چې دی په جهاز کې څه شو کېناستو جهاز کې خلک خرو موړي راړي دا څه خبره ده هسې یو تپوس وکړم ابو جهل که په مخ کې سیټ کې کېنای نو ابو جهل وي که نه حقه څه وي ابو جهل وي خدای شته که دی بل شی کې که دی ته جیاز ته وخېږی دی به هم څه ابو جهل دی په جیاز کې په ناستا په مخ کې سیټ کې په ناستا دی څه بل شی ته نه جوړېږي چې دی سرجي شو حقه څه شی دی ابو جهل دی خرجي به یې خو سرجي نه دی دا نه دی دغه شان انسانیت هغه د اخلاقو نوم دی د اعمالو نوم دی انسانیت ځان له څیز دی قرآن کریم د انسانیت استاذ دی مولانا رومي ورځې لاټین راغستی دی دا مولان هم کله کله عجیبه عجیبه کارونه کوي او بیا دا صوفیان په سره غرمه کې لاټین راغستی دی او ګرځي بازار کې ګرځي چېرته ګرځي بازار چا ورته وایي څه کوې وی انسان ګورم څه ګورم وی یاره هغه ځای کې مدرسه وه د ځان نه مې شروع کړه وی هغه ځای کې څه وه مدرسه وه مدرسې ته لړم خو انسان مې پکې پیدا فکر هم دی انسان مې پکې پیدا وی بیا یوه خانقاه وه نو هغې خانقاه ته هم څه شوم لاړم وی لاټین مې پکې وګرځو را وګرځو خو پیدا مې پکې نه کو بیا وی دغه ځای کې بل ځای کې څه خلک راجمع شوي سکول به ورته ووایو سکول ته لاړم یونیورسټۍ ته لاړم ما پکې څه کتو غوږ دی ستاسو انسان مې پکې څه کو کتو خو پیدا مې پکې نه کو وی بیا داسې لاړلم مقبرې طرف ته ما که دلته څوک میلاو شي خو یې میلاو راته نه شو وی بیا داسې رالم بازار ته ما چې که دلته خلک هوښیاران دي وایي که نه نو که دلته څه شي میلاو شي سړی ورته اریان اریان ګوري وي دا څه شي دي تا مخې ته دا څه څه ما داسې دي داسې دي انسانان نه دي مولانا رومي ورته ووایي وی گر به صورت آدمی انسان بوده
گر بصورت آدمی انسان بوده احمد و ابا جہل ہم یکسان بوده ایک میں بینی خلاف آدمن ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن مولانا رومی و تو وی دا چتا تا کم خکاری ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن دا چکم خلق دی انسانیت نا بہر روان دی نو دا انسانان ندی دا دی انسانیت کا سوڑا دا دا دی کا سوڑا دا انسان دا دا زنی چی دی نو دا انسان نو ما خردی او دا زنی انسان نو ما سپی دی او دا زنی انسان نو ما غویان دی اولائکا کل انعام بل هم اضل پنج پیریان مصیبت تے بغیر دا قرآن مدی میں کہنا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین انسان په یو دولت انسان نے که آغا دولت پکی نوی نبیا انسان نما خر دے بل هم اضل دے بیا کم چی د سلورو خپوس پیروانه کئی کنا نو دا د دوخ پوسپیت نه بیا ډیر وانه کوي او چې کم سلو نه بدل زخمی کی دا چې کم زهریلا مار د غوخه مار دی بدل صرف د بدن تک در کی چې عقیده د برابرۍ شهادت ته خودی پلا دا چې کم زهریلا مار د انسان نه جوړ شوی زهریلا مار دی او دا چې انسان چې کمدنو کردار د سپو ادا کوي چې کم انسان چې کمدنو هغه خراب شي چې کم انسان بدل شي دا هغه صورت بدل شي هغه ایمان خرابوي